دا چې د سوات نیوز مینوالو زه سهیل باچا دا وخت د دوحه قطر نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم او 12 بجو ته لږ ټایم چې دی په لږه شیبه کې چې دی د دوحه قطر کم مختلف مناظر چې دی هغه به مونږ تاسو ته په خپل سکرین باندې ښیو یو منټ بعد چې دی دلته به آتشبازي کېږي او مختلف بلډینګز چې دي هغه به مختلف رنګونو کې چې دی هغه خپل کرتبونه چې دی هغه جوړوي او دا وخت مختلف ټوریزم ډپارټمنټ چې دی ټورست راغلي دي او د هغوی د ګایډ کېدو دپاره دلته کې چې دی په زیاتره توګه ټورست ولاړ دي او دا غټ غټ بلډینګان چې دي د هغې مختلف رنګونه او مناظر به تاسو زموږ په سکرین باندې ګورئ په لږه شیبه کې چې دی دلته به آتشبازي کېږي او د 18 دسمبر ورځ چې کومه شروع کېږي د 12 بجو نه بعد هغه به تاسو ته مونږ په خپل سکرین چې دا تاسو ګورئ 12 بجې شوې او نوې ورځ چې دی هغه شروع شوه د 12 بجې ټایم ختم شو او نوې ورځ شروع شوه 18 دسمبر شروع شو او رنګارنګ تقریبات چې دی دا وخت تاسو زموږ په سکرین د دوحه قطر نه براهي راست ګورئ دا وخت دا تاسو ګورئ مختلف بلډینګز چې دي هغه مختلف رنګونه بدلوي او دا ایونټ چې دی د دې د کتو لپاره د پوره دنیا نه ټورست راغلي دي او په خپلو کیمرو او موبایلو کې دا کیپچر کوي د سوات نیوز مینوالو دا وخت تاسو ګورئ چې د 18 دسمبر ورځ شروع شوه او د شپې چې کوم ایونټس دی دا وخت اسمان د مختلفو رنګونو نه چې دی هغه ډک شوی دی او دا ایونټ چې دی د دې د کتو لپاره د پوره دنیا ټورست دا وخت موجود دي تاسو هم دوحه قطر ته راشئ او د دې رنګارنګ تقریباتو سره سره چې کوم د دوحه قطر کوم موسم دی هغه په خپلو سترګو باندې وینئ دا وخت تاسو ګورئ په پوره اسمان کې چې دی مختلف رنګونه چې دي د هغې نه اسمان ډک شوی دی او دا آتشبازي چې کومه کېږي کورنیش کومه ایریا چې ده په هغې باندې دوحه روډ چې کوم دی په هغې باندې دا مختلف بلډینګز چې دي د هغې رنګونه تاسو ګورئ هغه بدلېږي او آتشبازۍ دا سلسله سټارټ ده هیله لرم چې ستاسو به زموږ دا نننی ریپورټ خوښ شوی زه خپل کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا ستاسو نه اجازت غواړم د سبا د نوي ایونټس دپاره به مونږ تاسو ته د کورنیش د ایریا نه چې دی د 18 دسمبر اکټیویټیز ښیو هغه وخته پورې خپل کوربه سهیل باچا لره که اجازت د الله په امان